السلام علیکم ورحمت الله. مرګور راځي چې نن افطاری د پاره روزه ماتي د پاره خسته مزیداری نمبر 1 بینډۍ چې دی هغه پخې کو. ویډیو را سره پوره وګورئ او طریقه چې دی هغه زده کړئ. د روزه ماتي د افطاری د پاره دغه شانتي خسته مزیداری بینډۍ چې دی هغه پخې کوي. صحیح ده. 2 چمچ چې دی منګه په کړای کې غوړي اچول دي، 2 پیاز دي، 2 ټماټر دي او یو درې چې دی هغه شنه مرچ دي. صحیح ده. اوس په دا هر څه چې دی غوړو ته ور واچو او دغه شانتې به ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کو. تاسو کتلی شئ ملګرو موږ چې دی غوړو ته پیاز، ټماټر او هري مرچ او شنه مرچ چې دی هغه موږ ورته ور واچولو. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دا چې دی دغه شانتې به پکې اوس په غوړو کې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کو. انشاءالله داسې ذایقه دار او داسې مزېدارې بینډۍ به چې دی پخوو به سر کېدو د 10 منټو 15 منټو دپاره. ماشاءالله تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد چې دی زمونږ ټماټر او پیاز هر څه چې دی ښایسته مزېدار چې دی هغه پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله څومره ښایسته چې دی هغه هر څه پخ شوي دي. نو دغه شانتې به یې د چمچ په مدد سره دغسې ښایسته وټکوئ چې ټماټر ښایسته مزېدار چې دی هغه میده شي. صحیح ده. او بالکل تړکه چې دی هغه تیاره شي. نو دا تاسو کتلی شئ ماشاءالله مونږه چې دی د چمچ په مدد سره ټماټر چې دی وټکول. بالکل ټماټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه میده شولو. نو اوس به دې ته ور واچوو د خیره سره نمک. صحیح ده. نیمه چمچ چې دی هغه به ورته نمک ور واچو کو. تاسو د خپلې ذایقې مطابق ور واچوئ. صحیح ده. اوس به ورته یو چمچ چې دی هغه میکس مساله ور واچو سبزی والا. صحیح ده. میکس مساله سبزی والا. تاسو کتلی شئ ماشاءالله مسالې چې دی هغه مو ته ور واچولې. اوس به دا هم دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی دا مسالې پکې پخې کو. صحیح ده. چې مسالې پکې یو اندازه چې دی برابرې شي اوس به ورته ور واچوو 1/2 کیلو بینډۍ. صحیح ده. اوس نن سبا بینډۍ خو ډېرې زیاتې ګرانې دي خو بس چې افطاري کې دغسې سبزۍ څه نه وي روژه ماتي کې نو خوند نه کوي. صحیح ده. نو دې وجې نه چې دی دا بینډۍ تاسو ضرور پخې کوئ افطاري دپاره روژه ماتي دپاره. تاسو له به چې دی ډېر خوند درکړي او په دې طریقه باندې پخېږئ. صحیح ده. کومه طریقه چې زه ته درښیمه انشاءالله چې ډېرې خوندورې او ډېرې مزېدارې بینډۍ چې دی په دې طریقه باندې تیارېږي او ډېر اعلی او ښایسته مزېداره ذایقه به انشاءالله راځي. نو ویډیو پوره وګورئ او چینل کوم نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله دغسې ښایسته مزېدارې ریسیپیګانې به تاسو ته زما د دې چینل نه چې دی هغه روزانه او هره ورځ چې دی دغسې ښایسته ریسیپیګانې چې دی هغه میلاویږي او په اسانه طریقه باندې به تاسو ته چې دی ښودل کېږي. نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ اوس چې دی اوس به ورته یو کپ یو ګیلاس چې دی هغه به ورته پاڼې ور واچوو اوبه. صحیح ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله موږ چې دی یو ګیلاس چې دی هغه ورته پاڼې ور واچولې اوبه مو ته ور واچولې. نو دا به اوس دغه شانتې ښایسته دا بینډۍ پکې دغسې ښایسته مزېدارې چې دی هغه میکس کړو. دا به بالکل ښایسته شنې بینډۍ چې دی هغه پخېږي. نو یو ګیلاس چې دی پوره شو اوبه. نو دا به دغه شانتې چې دی اوس پې سر کېدو پوره 10 منټو دپاره به پې سر کېدو. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ 10 منټه بعد چې دی موږ ترې سر لرې کړ. نو تاسو کتلی شئ ماشاءالله بینډۍ چې دی اوبه بالکل وچې کړي دي او بالکل ښایسته مزېدارې چې دی هغه پخ شوي دي. بالکل تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې څومره ښایسته مزېدارې بینډۍ چې دی هغه زمونږ د تیارېدو په طرف چې دی هغه روانې دي. نو اوس پې دغسې ښایسته چې دی د چمچ په مدد سره موږ چې دی میکس کړلې دغه شانتې. نو اوس چې دی اوس به پې دوباره سر کېدو او ګیس به پسې بالکل کم کو مطلب دم به وله ورکړو. صحیح ده. 15 منټه. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چې څومره ښایسته مزېدارې بینډۍ چې دی هغه تیارې شولې زمونږه. تاسو کتلی شئ ماشاءالله په ویډیو کې چې څومره ښایسته مزېدارې او اعلی بینډۍ چې دی هغه تیارې شولې. نو دغسې ښایسته بینډۍ ځان له په افطاري کې ضرور تیاره کړئ روژه ماتي کې. او زمونږ ویډیو کې مو خوښه شوې نو مخکې خامخا نور ملګرو سره چې دی هغه ضرور شیر کړئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښاد او اباد بریالي کامیابه اوسئ.